आया इंडिया बरदुन की मैच की पाकिस्तान टीम सरा हैंडशेक कई करना पदे टॉपिक होम पदी वीडियो की खबर का उज़ कता सुलद मालूम हुई द इतवार पर वज यानी सबा योजल बिया द पाकिस्तान और इंडिया घट मैच थे आया पाकिस्तान मखपल बदलवा खली करना पदे होम डिटेल सरा खबर का बल द इंडिया मीडिया दा दावा कई ची एनडी पाइक्राफ्ट कम ची द तीरशीवी द पाकिस्तान और इंडिया मैच रेफरी हो आग द पाकिस्तान ना द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना माफी न दागोस्ते चूंकि परुन तासुलयार शेबल औरज अबल तासुलयार द पाकिस्तान और द यूएई में जो पाकिस्तान द एशिया कप ना बाइकाट कोलो पाकिस्तान विच तरसो द मैच रेफरी एनडी पाइक्राफ्ट माफी नवी गुस्ती या दे आईसीसी नवी लिरिकली नुमुंगा द एशिया कप ना बाइकाट ते मुंग मैच न कोनो बिया दागे पे वजह पाकिस्तान और द यूएई मैच हम लेट पदी वजह शुरू शो कि पाकिस्तान भी मुंग मैच न को नो बिया दागा टाइम आईसीसी एनडी पाइक्राफ्ट तो विच तलाश होता द पाकिस्तान खिलाड़ियानो ना या द पाकिस्तान कप्तान ना या दागे हेड कोच न त माफी वाला पदागा केस के नो बिया एनडी पाइक्राफ्ट रागले पागे बानी विला की तासो रमा जुड़ करे हमोस द इंडिया मीडिया वही चरोरा एनडी पाइक्राफ्ट माफी न दागो से दागा बस कार्य च पाकिस्तान ना माफी वाड़ी खकोलियाम लग्या रा और बल तरफ ته چې کله معافي وغوښتې شوه نو زمونږ د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوي باقاعده راغو پریس ریلیز جاری کو پریس کانفرنس وکړو چې خپ ویډیو کې هغه وی چې ان ډي پایکرافت مونږ نه معافي وغوښتو مونږ هغه معافم کو په دې وجه مونږ اوس د ایشیا کپ نه چې کم بایکاټ وغه خبره مونږ کینسل کا اور یو ای سره مونږ میچ کوو باقاعده ما غټه محسن نقوي نو که چېرې بیا د انډیا میډیا دا داوا کوي چې ان ډي پایکرافت معافي نه ده غوښتي نو بیا آی سی سی په محسن نقوي اکشن ولې نه اخلي چې دا غلط بیاني ولې وکړه ان ډي پایکرافت معافي نه ده غوښتي او تر راځي ته پریس کانفرنس کې چې هغه معافي وغوښته بیا آی سی سی ولې تر اوسه چپته خو د انډیا بکواس میډیا ته به دا خبره څوک سمجھاوي د انډیا میډیا خو په دې خبرو نه پوهېږي چې هغه خو افیشلی باقاعده پریس ریلیز کړي باقاعده پریس کانفرنس شوی دی چې هغه معافي وغوښته خیر دا خو دا خبره کلیر شوه بل د پاکستان او انډیا سبا یو ځل بیا میچ تر اتوار پر وځو یو ګرم میچ پوي خو انډیا خو صفا ویل دي چې مونږ په خپل موقف کلک ولاړ یو او مونږ په دې میچ کې د پاکستان کرکټ ټیم کې لړیانو سره هاند شیک نه کو مونږ بلاس نه ملاو چې څنګه تیر شوی میچ کې ملاس نه ملاو کړي دا سبب بیا ملاس نه ملاو دا د انډیا میډیا دا داوا کوي او دا بالکل حقیقت هم ده د انډیا کې لړیان چې کوم دی غي د انډیا میډیا نه یا د انډیا عوام نه ډیر سخت تیریږي کچري د انډیا یو کلاړي هم د پاکستان کې لړیانو سره لاس ملاو کو نو د هغه کلاړي به انډیا کې زین وي د هغه کلاړي په کور باندې بل انډیا عوام حمله وکي نو دام کې لړیان دی خو ګوره پیټریاټیزم هم شو کوي خپل وطن سره د مینې محبت جذبه هم شو کوي او دا هر سړی شو کوي هر ملک والا شو کوي چې څوک محب وطن یا خپل وطن سره مینه لري نو خامخا په ملک باندې غیرت کوي نو کین دوی کې انډین د پاکستاني د افغاني د کاریو مطلب هر ملک سره تعلق لري نو په خپل وطن باندې هر سړی ننګ کوي جی نو ایبا په خپل ملک هم ننګ کوي او بل یریږي هم د میډیا نه یریږي هم د عوام نه یریږي که یو کلاړي ملاس ملو کو یو خو باغ کې دیشي د انډیا ټیم نه زیرو شي ځکه عوام به دغه خلاف شي بوي چې دا سړی په ټیم کې ما منای دا سړی موږ په ټیم کې نه منو نو په دې وجه کلاړیان لاس نه ملاوي چې ترسو ول د بورډ د طرف افیشلی اجازه نه وی ملاو او افیشلی اجازه داسې چې په میډیا اناونس شوی نه وي لکه په میډیا نه وی اناونس شوی او په پټه په ډریسینګ روم کې ولوي چې ځا خیر د لاس ملاو کوي نو کلاړیان مولوي نه تاسو په خپل پیجونو نه پر میډیا چینل باندې دا خبرو چلوي چې نن به کلاړیان لاس ملاوي نو اله به موږ ملاو اوس مونږ په عوامو تطله تورای کوي چې لړیان مولټی کوم داسې وي سوریا کومار یاد بولوي نه چې په افیشل اعلان وکړي الا به مونږ لاس ملاو نو ګوره د انډیا عوام چې کم دی هغه ډیر جذباتي دي او بل هغه عقل او فکر لري نه خیر دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو دی حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ